او د انسی شیطان نم په سړی بچ کیږي د سنا د انسی دا انس چې د انسان او تک شیطان ورته وی چې ورشه دا ډاکو کا دا چلو کا دا چلو کا. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ بخاری شریف حدیث دی پیغمبر علیہ السلام دو رمضان د مبارک میاشتې په پترانو باندې مقرر کړو چې د حفاظت کوا غله وها وړو غنم ارسچو نو مو خدا مسله ورېدلی چې د اختر د موز د مخکې پترانه ورکول پکار دي. پر دې دا مطلب نه دی چې مخکې به نه ورکوي، مطلب دا دی چې تاخیر به نه کوي. څه به نه کوي چې کوم کس د اړماري روزانه مزدوري کوي نو هغه ته کم از کم د اختر د موز نه مخکې کور ته ورولېږه چې د هغې ورځې خوراکې برابر شي او دې چوټي وکړي او د اختر مناو کې خپلوانو سره کینی راکینی. نو دې کې دې خبرې تعلیم چې تاخیر نه دی پکار، مخکې دې ورکړه نو ورکولی شي. نو مسلمانانو اسلامی حکومت ته فطرانې ورکړې وې نو د هغې د حفاظت لپاره پیغمبر علیه السلام څوک مقرر کړ؟ ابو هريره رضی الله تعالی عنہ چې تر دې حفاظت کوه. تاسو به دا مسله اورېدلې وي چې حي علی الصلاة کله مکبر او مقیم د اقامت چې وي په امام پسې دا وي نو بیا ودرېږئ. نو بعضو خلکو خامخا د دا مطلب وباسلی دی چې بس ناس وی یو کس به ودرېږي اقامت به کوي نو چې هغه وي حي علی الصلاة نو ټول به ودرېږي. څنګه چې د پترانې په مسله کې مونږ ووایو چې د دې مطلب دا چې تاخیر مه کوئ او که مخکې دې ورکړه نو لا ښه ده. نو د دغې مسلې مطلب هم دا دی چې تاسو اقامت مقیم وایي نو تاخیر مه کوئ. اقامت څه ته وایي؟ ودرول. نو ودرېدلو سره په خپله راغله ودرولو ته څه وایي؟ اقامت. نو حي علی الصلاة که کتابونو لیکلي چې په دې ودرېږئ دې مطلب دا چې تاخیر مه کوئ. که مخکې ودرېدې نو ډېره ښه خبره ده، خو کم از کم د حي علی الصلاة نه خو مه وروسته کېږئ که نه. دا خو د داعي دا څوک چې وایي چې یاره مونځ ته ودرېږئ مونځ قایمېږي دا خو د بې ادبي ده چې ته دونه دغه څه کې اقامت یعنې ودرېدل دا مؤخر کې نو هسې ناس به یو کس به ودرېږي اقامت به کوي نو ګډ ټول به زر ودرېږي. او که د مخکې نه څوک ودرېږي نو په مسله باندې عمل نه کوي نه لکه ته د مسلې په مغز پوهېږې څه. نو فقه چې ده یعنې د دین سمج دا ډېر ضروري شیز دی په دې ځان پوهول. بعضې خلک به په تشهد ناست دي د څنګ کیني ګوتې به داسې کي او ګوته به ړقۍ هلکه ولې صحابي فرمایي چې زه منزل رالم نو پیغمبر علیه السلام ناستو او اشاره کوله په ګوته. د هغې معنا کله دا ده چې مسلسل اشاره کوله. خو صحابي په داسې ټایم کې راغی چې پیغمبر علیه السلام وی اشهد ان لا اله الا الله نو خود به حرکت ورکو په هغې ټایم کې. نو د جانورانو ته نه دا معنا واغسته چې بس صحابي راغی د پیغمبر علیه السلام یې ولیده چې ګوتې له څه ورکو. دا د خپله معنا ده. اوس څنګه چې دا احتمال لري چې مسلسل حرکت ورکو نو دا احتمال هم لري چې دغه ټکې وې نو څه ورکو. ولې نورو احادیثو کې صحابه کرامو د مانځه بیان کړی او دی پکې نه دي ویلي چې پیغمبر علیه السلام ګوتې له څه ورکو. او بعضې صحابه کرامو نه منقول دي چې راغې نو پیغمبر علیه السلام ګوتې له حرکت نه ورکو. یعنی استمرار د ګورې په حرکت کې نو نو دغې نورو دغه مطلب واغسته چې صحابي وي چې زه رالم ما پیغمبر علیه السلام ولیدو نو ګوتې له حرکت نه ورکو. نو هغه ځای نه و که نه چې پای کې خلک ګوتې له څه ورکوي نو هغوی به په دې باندې شرموي چې ته په مانځه کې څه کوي اشارې کوي. پخوا به خلکو په دې ګوتې ماتولې. نو دا دواړه قمقل دي او ناپوهې دي. د دواړو حدیثونو
مطلب دا شو چې په خپل مقام به حرکت ورکوي او بې مقامه به څه نه ورکوي، حرکت نه ورکوي. نو په دواړو باندې عمل راغی. نو د دین سمج ضروري دی. نو دا ابو هریره رضی الله تعالی عنہ په پترانه د مسلمانانو د هغې په حفاظت باندې مقرر شوي. نو د شپې خو انسان د کمزوري دی، ها دی به د ناوخته پورې خو د پیغمبر علیه السلام احادیث مبارکه به یې دوهراول چې دا زما نه هېرېږي نه. نو بس هغه پیغمبر علیه السلام ته ویلو چې ته وده کېږي نو دغه به کوې وتر، ځکه چې ته ناوخته وده شي نو بیا څه پته لګي راپاسې راپا نه شي. نو چې د چا په ځان اعتماد نه وي نو ماسخوتن دی د مونځ سره کوي، ها او که نه خامخا سړی راپاسي نو بهتره دا ده چې بیا د تهجد نه وروسته یې وکړي. نو هغه وده شوی او په دې کې د شپې پوه شي چې څوک راغلي او څه کوي، راویښ شو، ښه نو یې کتل چې څوک غلا کوي. نو سړی ونیو، ښه هغه دا مینت زاري وکړې چې زه غریب یم او بچي مې د لوږې نه مري او بس ما پرېږده او بیا به نه راځم او داسې چل دی او داسې چل دی داسې. نو ابو هریره رضی الله عنه هغه کس پرېښوده، ښه نو دا مسله ده چې د غل لاس کټ کېږي، خو د هغې خپل مقدار دی، دا نه چې د 2-3 روپو شی یې پټ کړ نو ګینې لاس پتې کټ کېږي. او داسې مال چې هغه محفوظ وي، مقدار یې د غلا دی خو محفوظ نه دی. په جومات کې چا کوټ راوړه او دغه ځای ځوړند کپرس کا او بل سړی راغی هغه ته نه پیسې وباسلې، نو په دې کې لاس نه کټ کېږي. ها داسې مرګي لوګه چې په د هغې نه سړی مري یا بچي مري کور کې، داسې لوګه پیدا شوه، قحط راغی او په کې څوک غلا کوي نو د داسې کس لاس څه نه کېږي، نه پرې کېږي، یا به څه کوي خامخا به غلا به کوي. نو ده دا منت زاري وکړو چې یاره بچي مې وږي دي او د لوږې مري او داسې چل دی او داسې، نو ځکه یې پرېښوده. ښه مال به هم دونه نه وړچېږي نه، خامخا هغه کې لاس کټ کېږي. سار له پیغمبر علیه السلام د ده نه تپوس وکړو چې ما فعل الطارق یا ما فعل الطارق کا، طارق وي د شپې راتلونکي ته، نو د شپې چې کوم کس راغلی و نو هغه څه وکړه، څه معامله وشوه. نو ده ورته وي چې هغه ډېر مینت زاري وکړه او چې بچي مې وږي دي او داسې دي او داسې دي، بس پرې مې ښه ورته وی چې سیعود دی به بیا راځي. ها نو دی د شپې یا وده شوی یا نه دی وي شوی، پیغمبر علیه السلام ورته ویلي چې راځي به، نو خامخا به یې خو سړی بیا راغلی دی، نو ته بیا نیولی دی، بیا ورته مینت زاري کړي دي چې یاره بس پرې مې ده او بچي مې وږي دي او داسې چل دی، بیا به نه راځم او دا توبې وباسلې، بس بیا پرېښودې. نو چې سار شه نو بیا دې تپوس کړی چې ما فعل الطارق کا، هغه د شپې چې کوم کس راغلی و هغه څه حال دی د هغه، هغه بیا مینت زاري وکړو بس پرې مې ښودو. پیغمبر علیه السلام ته بیا وویل چې سیعود بیا به راځي. ها نو په 3مه شپه بیا راغلی، ده نیولې دی چې د یاره د پیغمبر علیه السلام دربار ته یې پېښ کوم او دا تاره شپه راځي ستاره بچي مړه کېږي، نه ته وایې چې مړه کېږي نو په کار ده چې مړه شوي وو. نو هغه ورته وي چې تا ته زه یو شیخ یم چې ته وایې بس زه به بیا نه راځم، دی پې پوه شه چې دا خو انسان نه دی، لکه چې زه یو شی ما ته داسې وښي چې دغه زه ووایم نو دی به بیا نه راځي، خو دا خو جن دی. نو وایي چې څه شی وي چې تا آیت الکرسي وایه نو بس زه به بیا نه راځم، بس ته به هم بېغمه یې ویده کېږه بیا او بس مطلب دا زما نه به بېغمه شي. بس چې سار شه نو پیغمبر علیه السلام بیا تپوس کړي چې ما فعل الطارق کا، د شپې هغه کس او غل چې کوم دی نو د هغه سره څه معامله وشوه. وی چې هغه ډېر مینت زاري وکړه او ما ته یې وی چې تا ته زه یو شیخ یم بس چې دا وایي نو بس بېغمه به غلا به درنه نه کېږي، زه به نه راځم. وایي چې څه وایي چې ما ته یې وی چې آیت الکرسي وایه. نو پیغمبر علیه السلام ته وفرمایل چې صدق الکذوب،
د سړی انتهایی دروغجن دی دا شیطان، خو رښتیا دا خبره څه کړې؟ رښتیا کړې. نو شیطان دی دې که روزانه ښه کارونه کوي پرس کا تا تهجد له راپاسي، ولې چې ته تهجد له راپا نه سې نو د ساري بیا خدای پاک ته جاړې او هغه نوافل راوګرځې نو خدای پاک تعالی ډېرې زیاتې درجې درکړي، د جړا ځان له او د نفلونو ځان له. پوه شوې که نه؟ نو شیطان وایي چې د دی خو چې ونه کړي بیا ثواب ډېر کېږي، نو راشه پاسوئ. نو که دی ته هره شپه تهجد له پاسي خو دی بیا هم شیطاني، دا قابل عزت نه دی، بیا هم قابل نفرت دی. دې کې دې خبرې بیان دی چې تاسو ته به ډېر آرامیان شیطانان، کلاړیان، طلاقیان، حرامیان او خرابخورو او سسو په مورختلي آرامیان. د په مورختلې د دې معنی حقیقي مراده نه وي، دا صرف هغه نحوست هغه بیاني. هی پلانې ډېر لوی شیطان دی، نه د هغه خو شیطان نه دی، یعنې کارونه او عملونه یې د چا په شانتې دي؟ د شیطان په شانتې دي. سمیږي نه خبره مني نه. نو تاسو به ډېر زم طلاقې داسې یي نه چې به نیکۍ کې او سم کارونه به کوي، خو به بیا هم زم طلاقي. هغه ته شریف نه ویلی کېږي او مونږ بیا په سر خېجو او مونږ وایي دا شریف دی. نو سبا له بیا داسې کارونه کوي چې ټول خلک ترې نه تنګي. په دې پوهېږئ؟